السلام علیکم. امید لرم ټول به روغ جوړ وئ. ملګرو کیدای شي مو دا ویډیو لږه اوږده شي او تاسو ته ریکویسټ کوم چې دا ویډیو تاسو سکیپ ما کوئ، دا اخیره پورې وګورئ. تاسو ته پاته دی چې 12 اکتوبر یعنې د هفتې ورځ په سبي 8 بجې کونجلې ځای غرو کې په څو ښکاریانو باندې څو کسانو فایرنګ وکړو، چې هغه نه بعد هغه خبر ټول کور مې کې پریشان شو چې کونجلې ځای غرو کې فایرنګ کړی دی او څو کسان لګېدلي دي. دا واقعیت کوم دی، هلته کوم لوکل خلک یې چې دا په 8 بجې وشول. 8 بجو نه بعد تاسو ته دا پته یاد دی چې دغه وخت کې کنوایه شروع وه. کنوایه کې به خلک تلل راتلل، نو پرشنار نه تا مقبله پورې کومه فاصله د هغه ډېره کمه ده، یعنې که ټوله فاصله هغه کې منټو کې حساب کې نو نیمه غنټه یا نه کېږي. دغه واقعې نه بعد کنوایه راوځي، بیا په ټیک په د کونجلې ځای کوم روډ دی دغه باندې راځي، بیا هغه باندې څه کسان فایرنګ کوي. خو هغه فایرنګ کې ځنه داسې شیان چې هغه ذهن به مني نه او دې باندې تاسې یا لږ سوچ وکوئ. چې کله په کنوایه فایرنګ کېدلو هغه دوران کې ډېر خلک دی چې دا کسان معلوم وو. اول خو دا چې دا کسان چوګ و چوګ یې چې معلوم وو، په کار دی هغه کلیام دا خلکو ته وښیي. دویمه دا چې کله هغه واقعه وشوله، هغه نه بعد ټولې علاقې کې دا خبر پرشان شو چې کونجلې ځای غرو کې په اهل تشیع څو کسان دي هغوی باندې فایرنګ شوی دی. بیا هغه نه بعد حکومت ته څه ضرورت و چې دا کنوایه په دغه کلي باندې راوستله او هغه باندې بیا برید وشو، چې هغه برید کې بې ګناه خلکو کې شهیدان شول یا مړه شول. دې نه علاوه یو غټ سوال هغه دا دی چې اف سی والا دوی نه مخکې روان وو، خو چې کله دا فایرنګ سلسله شروع شوي دی اف سی والا دې ځینه غایب شوي دي او اف سی والا یو کس هم څه مزاحمت نه دی کړی. دا د زه نه یم، دا د اغزي والا خلک یایي. ویلې چې یوې کنوایه کې چې کله 15 کسان یا 18 کسان مړ کېږي، نو په کار د هغه مزاحمت کې څوک دا کروایه کوي یا څوک دا فایرنګ کوي، په کار دی هغه جوابي کروایي وشي، څه کسانو کې لوړ شي یا اف سی والا کوم ګاډی دی هغه ته هم څه نقصان میلاو شي. البته اف سی والا کوم ګاډی دی هغه ته نقصان میلاو شي، خو دې کې داسې نو کې سپایي زخمي شوی دی، نو کې سپایي چې ته مړ شوی دی، نو کې بل څه شوي دي. سیغ سلامات ورنه سپیان یاوتي دي او کوم کسانو برید کړی دی هغه یې ونوتي دي او دا کوم کسان دی دا یې ونې مړه کړي دي. هغه نه بعد بیا موږ کسو چې چارچاپیر هغو جنازو نه یا هغو میتو نه ګیره چې چوک ورته ورپرېږدي نه، بیا چې کله ویر شي هغه کسان راواخلي، نو هغه نه بعد هغوی اسپتال ته بیایي. اسپتال نه بعد چې کله هغوی غسل و کفن دغه وشي، بیا هغه جنازې تحیر کوي، کوم وارثین دی هغوی ته نیر کوي. 9 بجې یا 8:30 بجې واقعه وشي او شپې 9 بجې جنازه ورثه حوالې کوي. دا هم یو سوالیه نشان دی. خو دا واقعه چې کله وشوه هغه نه بعد د توري اقوام بنګش کوم هغه دي مشران دي، انجمن حسینیه، تحریک حسیني ورسره څومره نور تنظیمونه دي، هغوی د دغه شي ډېر سخت مزاحمت وکړو او حکومت ته هم دا ویله چې دغه کې څوک ملوث وي هغه په کار دی ته تحقیق وکړي او قانوني کاروایي وکړي. حکومت هم قانوني کاروایي کړي دي، تقریبا 70 پورې کسان حراست کې نیولي دي، خلک نیولي دي، هغه نه انویسټیګیشن شروع دی. او بل طرف ته موږ کسو دې نه بعد ډېر سخت خبرې، ډېر سخت تقریرونه، ډېر سخت کمنټ هغه موږ کسو چې بریښي چوګی چې بدلا بخلو چوګی نه ارتلای نشي چوګی، یعنی د پیزا خرپالې لپاره برپور کوششونه شروع دي. او دا کوم کمنټونه دي هغه کسان چې هغه کلیام دمکې ورکوي، دا کلیام دهشتګردي دی، هغه دا مایي چې دا کمنټونه چو کسې نه دي سکرین شاټ دیا کېږي، د ریکارډ دیا کېږي او دا د مخصوصو خلکو ته ستوایه شي که انکیس سبا یو بل داسې څه یو نیم اقدام شو، نن دا کسان به کې ملوث وي. ډېرې خبرې د کېږي چې اهل سنت والا سره ظلم شوی دی. بالکل دا یو سخت ظلم شوی دی. مخکې هم ځنه داسې ظلمونه شوي دي چې هغه باندې تاریخ هم شرمنده دی، چې هغه کې نه زنانه، نه بچي، نه افسران، هېڅوک نه دي محبوس شوي. خو دې نه هم مخکې هم ډېر زیات کیلنګ شوی دی، واردات شوي دي. ما سره یو لمبه چوړه لیست پرو دی، تقریبا 200 نه پورته انسیډنټ دي چې دغه انسیډنټ کې صرف اهل تشیع کوم کمیونټي هغه ترګډ شوی دی. نو دا ویډیو ما مقصد دا دی چې هغه کسان چې هغه یې صرف د ظلم مو سره شوی دی، نو هغوی ته زه دا وایم چې صرف ظلم تا سره نه، ظلم د شیعه سره یا کېږي، ظلم د سني سره یا کېږي، خو چې څوک دی کوي هغه د نه شیعه ملمه وشي نه د سني ملمه وشي. و دې نه مخکې زه تاسو ته ثبوت سره، دلیل سره چې څومره واردات شوي دي هغه نه زه تاسو ته نن داسې 30-40 واردات زه تاسو ته ښیم
توري باندې یا توري بنګ شکوام باندې په دغه روډ باندې څه شوي دي. په 1 مئی 2007 باندې کربلای مولانا یوه کپلاره تلله، هغه باندې پترا وشو، هغه ته زیاړې وشوې. هغې ورځې پیواړ باندې فایرنګ هم وشو. دا واقعه کوزه کورمي کې شوې وه. 5 نومبر باندې سپري کوم اټک د هغه سره 3 کوم اهل تشي سپایانو هغه وشوله. هغه نه بعد مورڅو 23 سپتمبر باندې صادق کوم عباس دی، هغه یو مقدس زوی دی، هغه باندې یوه حمله وشوله. که بیا مورا شو علیزای کوم نظر کله دی، هغه باندې 26 دسمبر باندې یوه حمله وشوله د بله. او دینه که مو مخکې راشلو په 3 جنوري باندې منګکو کلي کې کوچي په مقام باندې 3 خیواز لرونکي کوم هغه کسانو هغه دغه کې وویژل شول. نه مخکې مو راشو په 19 جنوري باندې یو د توریانو ټرک یې ونیوللو. په 5 مارچ باندې مامو ښار کې دوابې کې 4 کومه پر کورم توري وو، هغوی باندې حمله وشوله، 4 کسان یې قتل کړل. بیا مو مخکې راشو په 16 مارچ باندې صدې په مقام باندې یو ټرک کوم دی هغه یې لوټ کړلو، دا د بله. بیا په 19 مارچ باندې بګن په مقام باندې پلنکوش باندې یلغار وشولو، څه هغه کې 9 کسان اغوا کړل. په 27 مارچ باندې څپري په مقام کې یو امبولانس باندې فایرنګ وشو، څه کې 6 کسان شهیدان شول، څه کې د کیډټ کالج بل کوم سټوډنټانو هغه هم وو. بیا په 15 اپریل 2008 کې پوج په نگرانۍ کې کنوای باندې خار کلي کې بم دماکه وشوه، څه کې 2 کسان وو کې زخمیان شولو. بیا په 18 اپریل باندې بګزای په مقام کې 2 سټوډنټان هغه اغوا کړل، هغه نه بعد یې هغه ذبح کړل. دا بچي چې کوم وو دا سکول ته روان وو. 25 مئی باندې صدې په مقام کې یو کاس یې ونیولل، چې هغه نام امجد حسین دی، هغه نه بعد یې هغه کاس قتل کړلو. دا واقعه صدې کې شوې وه. په 1 جون 2008 کې چې یو پولیټیکل محرر او 2 نور بابډې والا کوم جوانان هغه یې اغوا کړل. دینه مخکې انځیري په مقام باندې سجید کوم توري د ساجد حسین توري امیني، هغه یو ډرایور وو، هغه د دې ترس به هم هغه باندې فایرنګ وشو، هغه مغازي کې قتل کړلو. په 15 جون باندې ساجد حسین توري څخه په شورکو روډ راتللو، هغه باندې یو هغه کوم کپلا دی، هغه باندې بم بلاست وشو، هغه کې 4 کسان شهیدان شول. او دین علاوه 19 جون باندې آرمي او د ملیشي په نگرانۍ کې پیرکیوم په مقام باندې د ټرک یوه کنوایه وه، هغه باندې حمله وشوله، چې هغه کوم ډرایوران دي او کنټرکټر وو هغه یې یرغمال کړل، او هغه نه بعد یې هغه حلال کړل، ذبح یې کړل. د بله واقعه او کوم ځینې ډرایوران هغه یې روغ وسیځول، او دین علاوه کوم ټرکونه وو هغه یې هم لوټ کړل. او ډېرې داسې بډې هم یې چې هغه ټوکړې ټوکړې څخپې لاسونه دغه شیان یې کټ کړي او واپس یې کوم له واحقین دي هغوی ته ورواستول. دا یوه اهمه غټه واقعه وه چې دا د پوج یا د اف سی نگرانۍ کې شوې وه. 17 جولای باندې لور کورم کې یو کلی دی بلیامین، هغه کې یوه ټکټر باندې فایرنګ وشو، هغه کې یو مړ یو کې زخمي شولو. د 20 جولای کې صدې کې یو ایجوکیشن کوم پرنسپل و سکول پرنسپل و هغه یې اغوا کړلو. 3 اگست 2007 کې بیا 3 کسان صدې کې اغوا کړل. 29 جولای کې دودکاس دا یو کلی دی، یو ځای دی، هغه کې سید اسکار علي شو، هغه 2 کوم مرګلي وه، هغه یې اغوا کړل. بعد کې سید اسکار یا شهید کو، سره نور کوم 2 کسان هغه یې شهیدان کړل. په 18 فروری باندې شاه دولت خیلو کوم کسان هغوی باندې فایرنګ وشو مقبلو طرف، هغه کې 6 کسانو کې مړه شول. او دین علاوه 22 فروری کې تورغر په مقام باندې پر چنار والا په لنکوچ پر هغه باندې ریموټ کنټرول د مکا وشوه، هغه کې 4 کسان شهیدان شول. په 23 فروری باندې د توریانو یو پلانکوچ توت کاس کې هغه ونیوللی شو، هغه کې بچي هم ښځې هم هغه یې ونیولل، هغه کوم ډرایور و هغه یې شهید کو، نور کوم کسان هغه یې نامعلومه پرته منتقل کړل. په 8 مارچ باندې سمانه یو غاټ ټرک خارکلي صدې کې لوټ کړلو، د یو بل انسیډنټ. علاوه په 5 اپریل شلوزان علي شریف په مقام باندې یو دمکه وشوله، هغه کې 2 کسان زخمیان شول او 2 کسانو کې هغه شول مړه شول. په 11 اګست باندې 2 کسان څخه په کابل یارې خونې ته تلل بهر نه، هغه باندې د کورمي والا کوم کسان هغوی حمله وکړله، هغه 2 کسان یې قتل کړل. سپتمبر باندې ملیشي والا یو ځوان چې هغه ډپټۍ کوله په سپین وام باندې، هغه ځای کې هغه کړلو قتل کړلو. 21 اکتوبر باندې شلوزان تنګي والا په لشرۍ 2 کسانو فایرنګ وشو، هغه کې 2 کسان لرګي راوړل، هغه کې مړه شولو، یو کې زخمي شولو. بیا په 23 نومبر باندې
پرشنار یو کس و چې هغه نامه محسن علي هغه یې صادق اضافه کړل. د بل انسیډنټ په 22 سپتمبر یو جوان چې هغه سید مصطفی نامه وه چې هغه 3 میاشتې مخکې چې اغوا کړی و همدغه ځای کې هغه کوم جنازه دی یا لاش دی هغه هم صادق میلا شوله چې هغه یې ذبح کړی و. 24 اکتوبر باندې توت کس په مقام باندې پلنکوش حمله وشوه چې هغه کې 3 کسان مړه شول و 4 کې زخمیان شول. 4 مارچ باندې ټل څخه قریب دغه ځای کې زایرین وي کپلې باندې بم بلاست وشو چې هغه کې 4 کسان مړه شول. او که مو مخکې لاړ شو په 25 مارچ باندې تورغر کوم ځای دی هغه ځای کې سامانونه ډک کوم ټرکونه و هغه یې لوټ کړل او ډرایوران یې یرغمال کړل. 15 مئی نه توت کس په مقام باندې وکنمایه باندې حمله وشول چې هغه کې 18 کسان یرغمال کړل. بعد کې کوم 40 کسان هغه یې پرېښودل او باقي څه کوم هغې ته کوم ګاډي دي هغه هم نظر آتش کړ. دا د بل انسیډنټ چې دا په روډ باندې شوي دي. نو دا شی تقریبا 200 نه پورته کوم انسیډنټ شوي دي هغه په روډ باندې چې هغه کې تقریبا 300 نه زیات کسانو کې مړه شوي دي. دغه روډ باندې هم شیعه مړ کېږي هم سني مړ کېږي. افسوس خبره دا ده چې د شیعه او سني یو بل نه خلصېدن یا نه کېږي. د دوی مثال د وړو بچیو غونډه کې دی. نن جنګ وکړي سبا به په بل سي، سبا جنګ وکړي سبا به په بل سي. څه کله تاسو ته پاتې یاد دی چې په یو بل د څویا یو بل نه بغیر یې ګذریا نه کېږي. بې جنګونه جګړې یا واردات څه ضرورت و. نو روډ باندې نه صرف شیعه بلکې سنیان ادوار قتل کېږي. خو افسوس خبره دا ده چې 200 پورې انسیډنټ دغه و دین علاوه اهل سنت ولا سره بیا اندازه شوي اوسه پورې شوي دي. دا مو صرف 50 40 او 40 کوم واقعات دي دا مو سره بیان کړ. دا تقریبا 211 212 واقعات دا دي او دین علاوه د اوس کوم تیر شو 4 کالو کې شوي دي هغه هم 15-20 نه زیات واقعات دي. نو اوسه پورې د دغو یوه قاتل نه شامله یوه تپنسۍ نه شامله یا حکومت غیر ذمه داره کومه لهجه دی هغه یا رویه دی هغه اوسه پورې نه شوه بدله. اوسه پورې هغه کسان یا قتل کېږي موږ یا قتل کېږي ټول قتل کېږي. څه دې باندې شیعه ته سوچ کول پکار دي او سنیانو ته سوچ کول.